ناسه چې باران چې څه کوي بابا باران چې بیا ته کوټلې ځکه ته بس مورمنټه کمنو بس دغه تمبه لاندې ودرېږم دا پاکه دغه چې ولې پیدا ټین غوندې کنه نو باران ماران ته بس نه ولاړم چې باران ودرېږي او نور د دې دنیا موږ سارمان د دنیا دا دنیا موږ نه پاتې بابا چې په اخر کې زمونږ مینوال ته څه فیصله دي څه خټر مان دی بیا ما ته څه ویل چې دې دنیا روټه راغلی و او دال راغلی نو دوه را روټه راغلی او یو را په تلې کې دال راغلی بس هغه موږ ولاغه کو دا کنه ته موږ ورځان ته روټه نه ما تکړه پاګه دالو کې او بس موږ ډېر مال کا خيو په پدي دې په پس برکات امید لرم ټول برو جوړ اوسئ من به دا مهال په خبر یونیورسيټي ټاون کې موجود یم په دې روډ تیرېدم والله ډېر زیات خفه شوم دا باباجي په دې فوټپاث باندې پروت دی سپینه ګیرې دا خپل کار مهنت دلته راغلی دی په دې ځای کې فوټپاث باندې پروت دی چاته سوال نه کوي لیکن د خپلې مزدورۍ دپاره راغلی باباجي څه خبرې کوي باباجي سلام علیکم وعلیکم السلام باباجي څنګه یې بس خیمه د څومره وخت راسي مزدوري کې کار کې په دې فوټپاث باندې پروت بس دا مې ومه جمعه را چې راغلی ومه جمعه ومه جمعه په دې فوټپاث باندې چې چېرته څه کمره نشته چې په هغې کې لکه نه که نه کمره نشته به تازه دی بس لارې به دلته پروت یم دا ګټه مته مې ځان ته اچولې ده به دلته پروت یم که کاري خو چا سره ځم څوک مې کار له بوځو خو کار له لاړ شم او چې کار نه وي بس بیا زه پېښور ښار کې به دغه شان ناست یم بس سیل کوم موټرې ده غرغور دی به تماشه کوم دغه شان ناست یم چې باران چې څه کوي بابا باران چې بیا ته کوټلې ځکه ته بس مورمنټه کمنو بس دغه تمبه لاندې ودرېږم دا پاکه دغه چې ولې پیدا ټین غوندې کنه نو باران ماران ته بس نه ولاړم چې باران ودرېږي مې بیا بار ته راوځم او بابا دا راته ووایه چې ستا په شان چې کوم خلک یي که نه هغه نور د لاس نیسي چې ما له سوال کوي ته ولې زه سوال نه کوې نه زه سوال نه کوم ولې بس ځان په خپل مټ باندې بس 400 مې وګټلې بس ځان له ګټم او خپل مزدوري غواړي بچي دې نشته چې هغه د محنت مزدوري کوي زوی مې شته دی خو هغه بس خپل بچي دی دوی لونه دی یو زوی دی هغه له بس مزدوري خواري ځان له کوي او دا تله کې دا یا کوم تله نه ده دې کې دی باباجي دا راته وایه دا دومره مهنګایي ده که نه هر شیز ګران دی په دې کې ګزاره کېږي که نه څه نو بس د غریبۍ بس څه دي بس په یې وګټو په بله لګي په 1200 روپۍ دغه دی دا ګوتې وړه دي داسې مطلب دا دی چې نور کاله کې شل سوداګر خپل کورونو ته هم ګورئ که نه هر یو شی لګي دغه شان غوړي شو دغه شان چای شوله دغه شان ګوړه شوه داسې چیني شولو هر یو شی لګي لکه نه پوره کېږي نه پوره کېږي که نه کار کوې که نه دلته دیاړي میلاوي او چې دیاړي راته میلاوي خو بس بیا خوشحاله بس بیا کار څومره جوړ شو کار دې نن کړلی پرون مې کار دې کړی و نن دې کړلی نن مې نه دی کړی نن بس نو کار نو څه مې کړی ناسه بس سټاف کې ما ځه څوک به مهربانه شي یو ټرک علم بس چې چا څه کارونه ولاړه ده او چا زما په شان غریب سړی و د هغې کاروبار روزګار زمینداري مزدوري خواري دوکانداري څه نه نو بس بیا دغه شان ورځ مې تېره ګرانو کتونکو دا باباجي دا عمر دا را تبلیغ دی د باباجي دا سپین ویښته دا ګیره دا را جومات ته ټیم دی دا په کور کې دی چې دا خپل کور کې کښېني د خپل ماشومانو سره خپل بچو سره کښېني خو لیکن د بدقسمتۍ نه او د بدې ورځې نه باباجي دلته راغلی دی او په دې فوټپاث باندې پروت دی چې دا ګته ورته پرته ده لاندې او په یو څادر دی که نه او جامې سره ته پرتې دي انتهایي دا زمونږ په حکومت باندې بابا دا زمونږ په حکومت باندې سوال یې نشان دی زمونږ په هغه حکمرانانو زمونږ په هغه خلکو چې هغه تللي وو په پارلیمنټ کې او هغه ته څه قسم ګاډي هغه ته ولاړې او دا زما بابا ته وګوره دا به څه حال باندې دی نن سرکاري روټۍ راغلې وه او دال راغلي نو دوی راله روټۍ راکړلې او یو راله په تیلې کې دال راکړه بس هغه مې وخوړه هغه د کېنه ته مې وخوړ ځان ته مې روټۍ نه ماته کړه په هغه دالو کې او بس مې ډېر مال کړ ښه یو په پدي دی به بس ما خدای څخه وکړي ګرانو کتونکو دا باباجي دی د حکومت نه خو موږ هېڅ څه ګیله نه کوو ځکه چې د اوسه پورې څه چا څه نه لیکل نو اوس به څه وکړي دا ویډیو چې زه صرف او صرف ریکارډ کوم دا د هغه خلکو لپاره کم چې مخیر حضرات څوک چې وس لري چې دې باباجي سره مدد وکړي صرف او صرف د دې لپاره حکومت ابل دلته راغلی یم
دا ته مې اسمه وشولې 1,000 روپۍ مې کړې وه شناختي کارت یې مانه پټ کړی دی او پیسې یې مانه پټ کړي دي تم نو دا دې مسلمانۍ دې ځای کې نه چپټ او دغه لکه دغه بینک چې دی دغه ځای کې رانچا پټې کړي دي او شناختي کارت یې مانه پټ کړی دی او 1,000 روپۍ مانه پټې کړي دي دا مسلمانان دي مړه دا د غریبانو مال دا دی دې سپینو ګیري ته هم نه کتل نه الله زما د توبه که په هغې به ښځې له وړه راوړي یا به ښځې له جامه پیزار راوړي هغې باندې به تل شرمې کوي چې هغې ته به وایي چې مړه ما د پلانکي د پیسې پټې کړې او راځه تا له بېجامې راوړم او یا به تا له هغه به ستا تېرېږي ته الله نه نه یارېږي ته به اړخ نه لګې یا الله توبه ته چې درته تلم اته میاشتې وشولې ښه او تا دا ونه ویلي دې ځای کې پولیس والا دا ټون تاڼه دی نه دې ځای کې ما سرکاري نور خلک دی داسې دا عمومي خلک دی زه خو یو غریب سړی یم یو مسافر سړی یم یو میاشت مسافرۍ له دلته دوی وطن ته راغلی یم پولیه مې نشته پټی مې نشته دی او د مزدورو اډر خپل مور پلار هم اډر نه دی راکړی خو چې ژوندی یم که نه نو ځان له بس همت خو به کوې که نه ځان له خو به رزق ګټې که نه څه خو به کوې که نه بالکل باباجي زمونږ ډېر څوک چې وس لري که څوک زکات ورکوي که د چا هسې څه وس کېږي دی باباجي سره خدای لپاره امداد وکوي دا به د څو پورې به دې فوټپات باندې پروت وي د څو پورې به دا د دې خلکو متازي کوي او دلته به په دې ځګین باندې پروت وي خپل ځان اسره کوي خپل مشران اسره کوي دې باباجي سره مدد وکړي باباجي خپله پته وله ورکړه چې دا خلک بیا راځي او ستا سره بیا مدد کوي بس زه دې ځای کې یم دې ټون تاڼې خواته پروت یم دلته پروت یم بس که چا څه د وڅه دا کېږي ځګینه کوم ځای دی دا ټون تاڼې خوا ده که نه دا چمن ته پروت یم دا چمن دی صحیح ده باباجي انشاءالله ستاسو خواله رالو او زمونږ ډېر ښه خلک دی په دې دنیا کې او ډېر ښه خلک دی زمونږ وروڼه یا زمونږ خپل وروڼه یا زمونږ خپل یې دا خبره نشته دی موږ هم په ښه خوشحال یو په بد هم خفه یو باباجي ډېر زیات د افسوس مقام نه دی چې ته به د سپینو د سپینه ګیره باندې کار وکړي او سړی راشي او ستا نه به شته پیسې هم پټېږي او په دې باندې زمونږ چې کوم محکمې دي پولیس دي کار څوک دی هغه به هېڅ اکشن نه اخلي نه هېڅ اکشن داسې نه دي چې لکه دې غریب سړی تا له پیسې پټې کړي ته خو ناشنا یم زه خو مېلمه یم دلته راغلی یم او د مزدورۍ اډر هم راته نشته پلار راله مزدورۍ اډر هم نه دی کړی پلار ته چې لار راکړی لکه سړی چې دې ځای نه کارخانو ته ځي پیاده ته او پیاده سیده راځه او پلار زموږ بادشاه وی دی نو هغه اوازونه هم زړوي صرف او صرف دوا موږ کولی شو بلکل چې زموږ د حالات بدل شي بلکل نور زما په ذهن کې سره نه راځي زموږ د حالاتو بدل شي کوم حالات چې روان دي که نه او نور د دې دنیا موږ څه ارمان د دنیا دا دنیا موږ نه پاتې باباجي په آخر کې زموږ مینوال ته څه وایي فصله دي څه غټ ارمان دی بیا ما درته څه وویلې چې دې دنیا زه هېڅ ارمان نه کوم دا پاتې دنیا ده ما ډېرې ولږې ډېرې تندې قسم په خدای د دې خپلو د دې نګورو د دې زوی د لاسه او مطلب دا د خپلو د اوښو د لاسه چې دا دوی شیطانه ده او دا د دوی لمته ده ما دا پیسې چې د زوی له واده کوم ما په خپل لاس ما دا پیسې ګټلې دي ما په دې زوی له کور ودان کړی دی الواد که نه نو الواد خو سړي ته مور پلار ته ګران دي که نه موږ بچي مچي نه وو دغه شانه خدای پاک دوه بچنګان راکړل یو لاړو پاچو او هغه یو چې کم دی هغه ژوندی دی زموږ مینوال چې څوک تا ګوري مسافر دي او ډېر رحمدله خلک پکې دي څه پیسو ورته وایي چې مدد داسې ورته نو خو ته چې امداد راته وکړي مطلب دا زموږ وروڼه یې مطلب دا ځان له ځانه کور ودان کړمه که نور څه مې اچیا روټۍ راله بغې ته لږه ده او ګن مې ما خو څه نشته دی نو ما غر دی والله لاس له زما په لاس باندې بس الله دې باباجي هم په حال رحم وکړي او خدای دې زموږ په دې وطن کې داسې